نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم مسلمانانو، الله جل شانه زمونږ استاد دفاره بلکې ټول انسانیت دفاره قرآن د هدایت ذریعه ګرځولې ده او دغه شان په دې قرآن مجید کې زمونږ استاد دفاره شفاء هم ده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. محترم مسلمانانو، تیر ویډیو کې مونږه د بد ازمۍ یو خوستا او خپل مزیدار عمل خوده له نن ان شاء الله تعالی یو بل عمل د قرآن او حدیث پرانا کې خایو د هغه کسانو د پاره چې د کوم کسانو خوراک سخاک ته زړه نه کېږي، یعنی هر ټایم وایي چې زړه مې بند دی، د هغې دپاره یو ښایسته مزیدار آیات دی، ډېر آسان دی. نو چې کوم انسان ولږه ورته نه لګي او وږی کېږي نه، روډۍ ته زړه نه کېږي او چې یاره زړه مې بند دی او معده مې بوج دی، نو د هغه دپاره بهترین او مزیدار آسان عمل څه دی؟ دا آیات مبارک دی، ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب حکیم. دا آیات مبارک په 21 مرتبه په اوبو باندې ووایي، هغه اوبو به دم کړي او اوبو به وڅښي، ان شاء الله تعالی الله پاک به ورته دغه ولږې شروع شي، ولږه وږی کېږي نه، یعنې معده به ولاو شي، خوراک ته به زړه کېږي. دغه آیات دی، ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب حکیم. دا به 21 مرتبه ووایي، 21 مرتبه به دا آیات ووایي، په اوبو ګلاس کې اوبه راوالي، په هغې به اوبه دم کړي او دغه به وڅښي. ډېر بهترین او مجرب عمل دی. نو که ویډیو خوښه شوله او دغه عمل هم خوښ شو، مخکې